د سوات کله موسم دے کلی دا هوا راز راز جانانا پلکی ترازا د سوات کله موسم دے کلی دا هوا راز راز جانانا پلکی ترازا د سوات کله موسم دے بسم الله الرحمن الرحیم. اشنا نه تاسو کو په پښتو ژبه کې به اشاره ته اشنا مینه د چا سره ده اشنا له جواب ورکو په پښتو ژبه کې کته پښتوني زمامینه ټول استا سره ده. د swadnews.com ګرانو مینوالو السلام علیکم. زم تاسو قربا فضل ربی پښتونیار عزتمند دا وخت منګه میادم ترغلی منګه د ناظم الله صاحب پزای کیو زمون سره خصوصي ملمانه چې دي زمون بار راغلی پاګه کې زمون سره زمونګه شاه صاحب تسلیم شاه صاحب زمون سره موجود دي زمون سره نورم خملګری زمون سره موجود دي. مونږ سوچ وکړو چې یاره مونږ البته نو ناظم الله صاحب مونږ ته وی او تسلیم شاه صاحب مونږ ته وی چې یاره زمونږ روټه به د ناظم الله د فضای کې ناظم الله صاحب فضای کې وي عزتمند راځي مونږ به د ناظم الله صاحب له هم زو داغه نه د دې حواله سره تاسو کو د میادم د روډونو د پوس پته کو د مدین د روډونو ته پوس پته کو داغه حال به اخلو او تاسو ګورئ چې په داغه په ځای کې داسې خستوار اوریدل دا چې د امن یو پیغام دغه په ډیره کې مخور دی چې دا تاسو ګورئ بهترین واره پرته دا خلک سیلانیان هم خپور راغلي دي میادم ته مونږ بزو ناظم الله صاحب لمون سره راځي. عزتمند زمونږ ناظم الله صاحب د ټیم خپل ډیره کې نسته خپل اجره کې نسته او دا زمونږ هغه ناظم الله دی چې هغه به د سوات نوم بارنا کوي هم او روخانه کوي به هم راځي چې هغه د دې حواله سره سوې د خپل میادم په حواله سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یو استاد ډیره مننه چې ماشاءالله د چټي په ورځم خو برپور ډیوټي سره اوراله یو بیا د خپل هغه پیشي هغه حق مده کو سرجی درته وایي چې تاسو د روډونو په حواله سره تاسو د دې سیمه ځکه چې دلته کې سیلانیان هم ډیر راځي او د بهر ملکونو هم خلک ډیر راځي وی آی پی ملمان هم دلته روان دي د دې روډونو په حواله سره تاسو وایي څنګه چې د هر چا په وړاندې دا چې د روډونو حالات ډیر زیات خراب دي او زما خیال چې په ټول پاکستان کې د ټول نه زیات ضرورت د روډونو سواد ته ځکه چې د ټوریزم علاقه دي ته ټورست راځي او ټورست په هر هغه ځای ته چې چرته هغه ته سہولت او په اسانۍ رسیدي شي نو تاسو په وړاندې زموږ د روډونو ډیر زیات بد حالت دي او د پدې په حواله سره د وزیر اعلی سره باقاعده چې کله د کالام میله او باغی کو سره میله او شیم په دې حواله می دوه ورځې سره خبرې کړي خو زبردست ریسپانس یې مرا کړي چونکه دا روډ د نېشنل های وې سره د فدرال ګورنمنت سره او د صوبې د حکومت سره وونه نو هغه خداوه چې د زلزلې په دې مقام دا یو خبره کېش کړ چې کله وزیر اعظم راغی سوات ته نو مونږه د ټول نه پس ډیماند چې مونږه خو د نو هغه مونږ د روډ او ان شاء الله ولذیذ د خپل رب نه تمه لرم چې مونږ ته سیمپل روډ نه غوښتل مونږ دا روډم نه غواړو چې مونږ لدی په تیندوډا او بلوګرام او ډیګرام باندې په دې روډ تر کول واچو مونږ نه مونږ ته موټر وې ټایپ روډ غوښتل یعنی پاره کې لفظ موټر وې وي او هغه موټر وې ټایپ داسې چې هغه زمونږ د سوات نیم ازمکه چې دا نو هغه سین قبضه کړی دا نو مونږ وایو چې د سین په دواړه غاړه باندې روډ راشي نو زمونږ د سوات تا سین بم په کنټرول کې راشي او چې کم ټورست کالم ته په 3 غنټو کې راشي نو ماشاءالله هغه بیا په 1 غنټه کې راشي. ډیره مننه جی یو جهان مننه. څومره د خایس د نظر زور دی په دې خاور کې څومره د خایس د نظر زور دی په دې خاور کې څومره خاموشي ده څومره شور دی په دې خاور کې عزتمند تاسو موږ د میادم خلا خایو دغه زموږ سره تسلیم شاه صاحب هم دی تسلیم شاه صاحب لمونږ داسې پروګرام نه لو تسلیم شاه صاحب ټیک په اور باندې او پروګرام بری کاټو موږ سره راځي.
علیکم جی یوسفزی صاحب او تسلیم شاه یوسفزی صاحب دا راته ووایي چې ملنجبي په دې خپلې حوالې سره په دې باندې تاسو څه وایئ؟ زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او چونکې دا زموږ یو خپل یو پروګرام دی او د ډسټرکټ ناظم اعلی صاحب محمد علی شاه خان او دا راتلونکي دا ټول د کوم چې دا مېلمانه دي تاسو دا کیمرا وګورئ یا پله وګورئ نو دا ټول تاسو وګورئ دا د ناظم اعلی صاحب زمونږ محمد علی شاه خان د هغه د بچې چې دی که تقریبا دا ټول علاقه ډېره ښایسته کېږي نور به هم ښایسته کېږي او بیا ستاسو یو په اخري کې یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دومره ګڼ تعداد باندې او دا ټول میډیا دا ټول راغلي نن تاسو وګورئ که دا ګورئ تاسو دا کیمرا ګورئ که نه دا ټول ښایسته مزیدار یو پروګرام دی او زه ټولو پاکستانیانو ته ټول هغه ته خاص کوم چې دې سوات ته راشئ او وګورئ چې دا نن سبا کومې نظارې دي کوم دغې دي او بیا ستاسې مې بل ملګری چې دی دا زمونږ د سعودي عرب نه راغلی دی او دا د ډېرو کمو خلکو الله دې د دغه ټولو مسافرو دې کې نصیب وکړي چې هغه راشي هغه هم زمونږ دا واوري دا انجوی کړي لږ او دا سیل او دا دغه وکړي چې راځي زمونږ نه سعودي نه ملګری راغلی سعودي عرب نه راځي خپله پېژندګلو راسره وکړي. څنګه الله چې کوي اوسېدونکی یم او بهرات مې هم دی جی جی سعودي کې جده کې پاتې کېږو. دا راته ووایه چې په جده کې داسې واوري تاسو په ټي وي نه ایسته لګي. بالکل ډېر افسوس کوو ډېر ارمان نه زیات خپل وطن د خپل کلي جی جی چې هر دې ځای په کور کې ځین ته لاړ شو خپلو یاران دوستانو سره کینو نورو مسافرونو ته زمونږ څه ته به دا انجوی ورکوو او دغه ورکوو چې هر هغو راشي خپل ملک ته راشي بیا راشي دې ځایونو ته سیل چکر دپاره راشي وګرځي راوګرځي خپل یاران دوستان سره میلاو شي ډېر غټ خوند کوي. عزتمندو څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو چې د میاتم ته د سوات نیوز ټیم راغلی دی او هغې دلته کې مونږ د باربیکیو پروګرام وکړو ورسره د خپلو خصوصي میلمنو سره او مونږ دغه د تاسو ګورئ چې د ورسره د کچه غوښې پروګرام دی او خورشید صاحب لګیا دی هغه دی اور چې بلېږي نو بیا خېږي تاسو کیمرې د مخې خامخا یې نه راځئ زموږ سره زمونږ ملګری چې کوم دی رحمت علي زمونږ سره ډېر زیات محنت پراته دي هغه کوم ځای کې چې دغې نو هغه ځان د پتلي خواته او د غوښې خواته دا د هغه کې یو غټه کوالټي ده. رحمت علي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی وروره؟ خیر دی جی الحمدلله. د میادم په حوالې سره څه وایي؟ یاره ډېر ښایسته علاقه ده او موږ خو ټول ملګري په جمع راغلي وو او ډېر مزناک ځای دی. ټولو خلکو ته دا وایم چې د ملمجبې روډ خراب دی د کالام روډ خراب دی دا ډېر نږدې ځای دی او روډ هم ډېر زیات ښه دی نو مهرباني کوئ دلته راځئ دا ډېر ښایسته ځای دی او ډېر مزناک ځای دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره دا راته ووایه چې ته خو ځان داسې ګرم ځای ته را رسولی دی مینهوالو ته څه وایي؟ یاره چاپېره واورېدلو چې ګرمي پکې نه وي نو بیا سړی
خرابېږي نو د واورو راغلی نو ډېر مزدار علاقه ده مزه یې درته درکړله ناظم صاحب علاقه ده او ناظم سره ملاقات وشو ډېره ښکلې علاقه ده جی جی معلم جبیا او کالام ته موږ ډېر ځو بیا دلته نو راغلي نو داسې مېلمانه راغلي د سعودي عرب نه د دوبۍ نه سره پېښور اسلام آباد مېلمانه ول موږ یو ګیدرینګ جوړ کړو راځو او بس دا د اور نه وخوندل د واورو نه وخوندل او پخلی روان دی اوس به روټۍ زه به د خپل پروګرام نن په یو ټپه باندې ختموم اورې پوه شوې نو چې تاسو زما سره ووایئ نو هم به ډېره ښه هغې مسافرو ته هغې نړیوالو ته کوم چې په بهرونو کم بهر ملکونو کې چې کوم دي موږ هغو ته دا پروګرام د هغو د خوشحالۍ دپاره هغو ته ښه وي چې یاره تاسو په بهر ملک کې تاسو هلته کې خپلې مسافریانې کوئ دلته کې تاسو ته قومونه ناستي دلته تاسو بچي ناستي الله پاک یو ښاد آباد ساته ستاسو خوشحالۍ دپاره نن به عزتمندو په زلربي پښتونیار به ستاسو نه د پروګرام نه اجازت اخلي خو په یوه ګانه باندې په یو ټپه به تاسو ته وایي هغه به زما سره زمرود هم لکه په ښه اواز باندې وایي د دغه سره به زما پروګرام اختتام ته رسیږي مونږ به په ښارونو تاسو غره کې دعا وکئ مونږ به په ښارونو تاسو غره کې دعا وکئ ګل ګل پښتون خواته په مانځه کې دعا وکئ ښکلې پښتون خواته په مانځه کې دعا وکئ د الله په امان